زمونږ په علاقه کې یو سړی و، هغه ووایي چې زه قادیانی کېږم. نو ما ورته ووایي چې قادیانی کېږي نو ټیک ده ښه نو، اوس مونږ څه ووایو؟ ان شاء فلیؤمن و ان شاء فلیکفر، که دې خوښه شي مسلمان شه او که دې خوښه شي کافر شه. او بیا په پاکستان کې خواړو دا پابندي نشته که عرب بلا څوک ځان نه جوړي، ځکه چې هر ملک کې څه اصول وي او دې بې اصوله ملک کې اړو اصول نشته، نو چې څه دې خوښه یې هغه شه. ما ته وی چې نه، دلته قادیانی ملا دی، تا هغه سره باس وکړه نو که پړ دې کو خو زه نه قادیانی کېږم او پړ دې نه کو نو بیا زه قادیانی کېږم. زما پلارو خدای دې وبخي، هغه ما ته په غوسه شو، وی چې وکړه ورسره باس چې ته ځان ته ملا وې کنه. مالرای والا د شپې راوستو، ورسره دوه نور د هغوی لوی پوپانو. ما ورته ووایي چې دا چل دی چې باس به په څه کې کوو، په دې مې پوه کړي. نو ما ته ووایي چې باس به په دې کې کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی او که نه دی، او دویم باس بدا کو چې عیسی علیہ السلام مړ دی او که ژوندی دی. نو ما ورته ووایي چې دا دوه چې بیا او دسه به دې تلاس نه وړئ، دا ټیک ده؟ وی چې او ټیک ده. ما وی چې او دس باندې بتاو زه پوهیږم که نه؟ وی چې ولې نه پوهیږم؟ مال او دس ته په عربي کې څه وایي؟ او دس ته په عربي کې وضو. مال دا لفظ وضو چې دی، که وضو شي نو بیا یې څه معنا ده، او که وضو شي بیا یې څه معنا ده، او که وضو شي بیا یې څه معنا ده. وضو، وضو او وضو، په پیخ او په زور او په زیر سره. وضو څه صیغه ده او وضو څه صیغه ده او وضو څه صیغه ده. ما ته وی دا څه خبره کوي، دا د منطق خبرې کوي، خاتم النبیین خبره او کمال نه. قرآن کې خدای ویلی دی چې لا یمسه الا المطهرون، قرآن ته بلاس نه وړي چې تر څو پورې پاک نه وي. نو اول بتاو زه په پاکی ځان پویو چې په پاکی م پوهیږو او کاسې قرآن کې خبرې. سړی لل گل شو. مال بلا خبره کوي، الحمد ووایه، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اوس که تاسو قرآن وګورئ نو الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم دی. نو مال دا دے الرحمن الرحیم او تاویل نر رحمان الرحیم. پا دی قرآن کے دی قرآن دا الفاظ نبارنے لفظ بل نشتا. نو دغا الف او لام
که قرآن دے نو تا اویلو ولی نا او که قرآن ندے نو پکی لکلے ولی دے پکارو چی تا داویلے وے الرحمن الرحیم ویل پدیم نہ پوئے گا مالزا درے میں خبر تزا خاتم و خاتم کے فرق و خیر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین نو لفظ خاتم چے دے عربی لغت کے خاتم اور خاتم کے فرق و خیر بیا پکے باس کا ویل خاتم اور خاتم کے فرق نہ خالی خاتم النبیین کے خبریں کو بس اگر کم سڑے چی قادیانے کے دو دا اگر پلار پیرا پاسی دو یو غٹ کوتا کے راواغستو داس او اندکو کے ورطوئی چی اٹھ تیری اس کنزلے ورطو ویلے پخوا دے خار کے عجیبہ کنزلو سا عجیبہ لغات بو پھوسڑی دے بے ورطویل پھوسڑی دے ویلے اٹھا پھوسڑی دے ویلے وضو تے نہیں سمجھنے تھے قادیانیاں دا ملا بن کے آگے بھئی او غربی چیتی ویستو خلقونی وہ بس لاڑو تختی عرض میں داو چی دا اغا علم دے چی دے علم باندے لوئی مشکل نہ مشکل چی دے اغا حل کی او مخ کے خصم چی دے اغسطا مقابلہ نشی کوئی دا دے آسان علاج انگریزائی کے او گورا بی ایف ایم میں چچا کڑی اغا انگریزی کی خبریم کولش مونگا کا ضرورت پیخ شونو مونگا پینزہ خبر عربی کی نشو کولش پا دی باندیم یو زلی پا چراٹ کے زوم آلتا یو پادریو دا انگریزانو نو دا اتوار پا ورز بچ آغا سوخ کی چرچ اکو نو بیا بزم ورلم ور سر بکین آستما خبر ترے بم باس ماس بم کو نو ما تا آغا پادری ہوئی چھ ما دا قرآن ڈیرہ سٹڈی کرے نو ما پادری تا ہوئی چھ دا مخامخ تاسو پا دے گلجا کی چھ دا عیسیٰ علیہ السلام دا تصویر زورن دے دا دی گلجو کی او گو رہی دی عیسیٰ تصویر دے دا سی پا دے لاسونو میخون ٹکوالی دی او مرائی کے ورطا پڑے چولے دا دوی دا عقیدہ دا چی عیسیٰ منگا پانسی کرے نو ما ورطا ہوئی چی قرآن ستا ڈیرہ لویا سٹڈی دا ویچے آؤ قرآن کے ویل ستا سلی کلی دی چیز قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا او تاسو وائی چی عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دے و پاسمانونو کے دے نمال اللہ فرمائی چی انی متوفی کا زد وجن او تاسو وائی چی مونگ مر کرے دے مونگ پا سلح خیجولے دے و پانسی کرے مرے نو اول خود قرآن دا سٹڈی نا خلاف ستاسو دا نظریہ ہو گو رہی
دویمه خبره دا ده چې قرآن ویلی دی چې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عیسی نه چا قتل کړی دی او نه په سولی خېجولی دی، بلکې د دوی خپل عیسائی چې دی د عیسی په شکل شوی. ما ته وایي زه دا پاڼه واړوه که نه، ستاسو د مسلمانانو کې ډېر لوی لوی ملیان تیر شوي دي او لوی لوی خلق تیر شوي دي او هغوی د پیغمبر د حدیث نه خلاف کړي. اخلاص خبره که د پیغمبر د حدیث نه د کم ولی خلاف یو خبره تا ثابته کړه، زه به درته دا ګیره کړم. یو خبره ویل شیخ سعدی نه دی ویلی چې برای راست برو اگر چه دور باشد، زن بیوا مکن اگر چه هور باشد. کند خزه مکوا اگر که د حور پشان خسته. نو حدیث کې راغلی چې کند ته چې میړه میلاو شي نو هغه د فورا ور سره نکاح تړي. او شیخ سعدی وایي چې کند د حور پشان خسته مې کوا. نو دا د حدیث نه خلاف نه ده. ما ورته وی چې پادری صاحب داس چل دی چې فارسی او عربی کې د ضرورت شعری د پاره قانون پر خپل جایز دی. کمزه کې چې شعر نه جوړې ده التبا قانون پرې دی. دا شعر داسې دی چې برای راست برو اگر چه دور باشد، زن را بیوا مکن اگر چه هور باشد. نو زن را درې مخې ته د الف دا ځکه ساقط شوی دی چې د شعر شجه نه جوړیږي، وزن نه جوړیږي. نو الف پریوته ده، زن بیوا مکن شوه ده، اصلی کې ده زن را بیوا مکن. وی چې بیا څه مطلب مال بیا دا مطلب شو چې په سم لارزه اگر کډیر لري وي زن را بیوا مکن، خزه مکن دوا اگر که د حوري پشان خسته یو چې خسته خزه یو ته پیمن شي او میړه ولا مړ کی دې د پاره چې زه وکم. نو زن را بیوا مکن د دې دا معنا. نو زبا هغه پادری سره هر اتوار کې ناستما او دا خبره عزیزانو د انګريزانو پادریانو سره ما ډېر وخت تیر کړی. د هندوانو پندتانو سره ما ډېر وخت تیر کړی. د سیکانو برهمنانو سره ما ډېر وخت تیر او داغي هغه ټولې عندي چې دي هغه ما معلومي کړی. هغه وګ تفصیل دی اوس درته بیانول نه شم. او ما مطلب داو چې حدیث کې راغلی دی چې اطلب العلم ولو کان بالسین، علم طلبوا اگر کچین ته ورپسې تللی ومم خو علم به طلبه ته چې نورو تور نشي داغي عندیه به معلومات څنګه ته د نورو مذهبونو خلقو کې نه نوځي ته داغي مذهب به معلومات څنګه استاد ته څه پته ده قادیانیت څه بنا ده هغه کې څه نقصان ده تاسو ته څه پته ده چې شیعه څه شی ده هغه کې څه نقایص دي پرویزیان څوک دي منکرین حدیث دا کم خلق ده دا تاسو ته څه پته. نو عزیزانو وایي
عوام په دې بلا گرفتار دي چاړو دې طرف ته نه راشي. خواص چې دي هغه هم د پاکستان د لاسه په ونډو عادت شو. د ضیاء الحق حکومت چې هغه زکات او عشر سیستم راويسته و، دا زکات او عشر به سیاسی رشوت په تور باندې استعمالول، پیر بهم په غلې کولو، مولا بهم په غلې کولو چې د چرته ګوګشتو आवाज وکړي. اوس په د پاسه چې د مبارکی حکومت راغې، دی پیپل ورکس سیاسی رشوت په تور باندې 2 کروڑ دی کا 2 ارب دی هغه روپای خاص کړی دی په مرکز کې. اوس پیپل ورکس په نوم باندې با سیاسی رشوت په ملک کې تقسیمي. نو ضیاء الحق کا سود ته زکات ویل آخو من کافر کړو. پیپل ورکس په نوم باندې ستا کار څه دی چې تبا د ملک هغه د پیپل ورکس په نوم باندې پیسې چې دي د سیاسي رشوت په تور باندې استعمالي. دا هو بهو مغزور سیستم دی چې ډیپوانو د اورو د چینو نو ډیپوان با سیاسی رشوت په تور باندې استعمالې ده. یو سړی سره به سلويخ ډیپوان چې د ابای څوک خپل بو هغه ته به ډیپو ملاوي، او چې د بابا خپل بو داغه به کور را. اوس د ابای خپل ته به پیپل ورکس په نوم باندې پیسې ملاوي. اوس دا خو څه کې مورم وزیر شوا، ډېر خوشاله ګم کنه. هغه ورځ په انتظارم چې نيزي د دوی خلقو په لاس کې او زمونږ په دې سینو را منډي. هغه ورځ په انتظار د ملک څخه کمه پاتې او د دې مور وزیر کېدو د پاره بیا 40 وزیران واغست، 4 پکې خزي وزیران دي. د ملک ته د خزو وزیرانو ډېر ضرورت و. 40 وزیرانو باندې با 40 کروڑ روپے د ملک د خزانه نه خرج کیږي. د یو وزیر د بنگلې هغه فرنیشونه لکونه روپے به پاغې لګي. نو د وزیرانو اخراجات او نتیجه کم طرف ته راوېستا. نتیجه دې خو راوېستا چې 40 روپے بوره وړه ګران شي. تاسو خو غډېږئ، کنجران ډمان در نه جوړ دي، پردي وادي د 2 روپو ورځي اوخري او څوک چې ګوره په کاغذ کې د روپو ګنټه توکړي او رواج ته خدای دې اور میګ مات کچ اور میګ دې مات کور کې دې وړه نشته د 200 روپو ګنټه دې پردي واده ته روانه کړ. الته سټیټ بینک بل تجارت شروع کړو، د روپای لوټونو ته قطارونه خلق ولاړ او پیټای دي صاحب دا ګلونو والا او پکې د 10 روپو کاغذونه 50 پکې روپای ځوړن کی او په 200 روپے ګټه خرڅ. چرته چې ګوري د ګلونو دکان وته، چرته د شاخه تاخای زوی چې ګوري پترخ کې به ګنټه نیولې واده لراوه. تاسو دغه څه الله دې په 2000 روپے بوره وړکی. هغه قحط چنن په کابل راغله دي، کدا پتا سورا نه غه
او د خپلو کرتوتونو نه باز را نه لئی او دا در باندې را نغې نن په کابل کې په 100 روپۍ روټۍ نه ملای دا به پتا سو راځي چې ورځ تیریږي د قوم او د ملک آرامتوبونه زیاتېږي چې ورځ تیریږي آرامتوبونه زیاتېږي نور د خدای په عظیم قهر به گرفتاری کابلیان خو بیا هم تکړه روس خوندې عظیم طاقت په منډه مجبور کو او د ملک نه وویستو تاسو خو هغه تور ظلم نه دغه ځای کې شیلنګ کېدو په دې بالا ماڼۍ کې پاس نجاز یو سړی په دې سړک ځان راوغورځول وای ویل مورې چېرته لاړ شو ډزې چې واورېد وای ویل مورې چېرته لاړ شو او د دکان تختې لاندې ننوت تاسو خو هغه ترزن یې که نه کابلیانو غوندې ایماندار او بهادر خو هم نه یې که نه چې بیا جنگ را ټینګ کوي نو عرض مې دا و عزیزانو چې د خپلو کرتوتونو نه باز نه راځي ته ماته وایه نن مې لیدو په ډبګرۍ کې د دغه ریړه لګولي پکې دا بینډی او دا خرڅوي نو هغه مې لیدو وختي زما مخې ته تېرېدو 200 روپو ګنټه یې روانه کړې وه واده له داسې بني آدم رحمان بابا بیمارو ډاکټر را ورغی جی دی بیمار ما نبض مې وګوره هغه چې نبض کتلی دی ویل تا ته د عشق بیماری ده عشق نه توبه وباسه نو جوړ بشي ویل عشق نه خو نه توبه کوم ویل چې نه کوې نو خدای دې نور زیات بس را روان شو په تصور کې خپل محبوب ته وایي چې ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان تا ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان تا خبردار چې د حال تر دا بدتر ډاکټر راته وې چې خدای دې دین هم زیات کړه چې ته د عشق نه توبه نه وباسې د دې قوم حالت به دین هم زیات ته نن چغې وایې چې زه د تېر شوي حکومتونو بدعنوانیانې به راوباسم چې تېر شوي حکومتونو بدعنوانیانې کمې کړي دي تاسو نه کوئ بدعنوانیان تاسو نه کوئ چا پہ چې په 15 روپۍ سبزی نه راوړه هغه د نن څه کړه مملکتي وزیران دې کړه چا چې په سبزی نه راوړه که ضیاءالحق ریوړی په کور کې تقسیمولې تام ته شروع کړې ته وزیره مور دې وزیره کړه میړه دې خدای خبر څه شی دی سخر نه دی چیئرمین جوړ کو د ټول پاکستان اره وړه خو تم نه گئے کور کې تقسیم ہے کنه ته نه کې کله قوم او د ملک درد استا پړه کې نو ستا مور ته د وزارت څه ضرورت راشي چې په خبر کې درته وخه چا چې په د روپۍ سبزی د بازار نه راوړه هغه نن د ټول فرنټیر جرنیلانو لګول راشي درو خبره نه ده د غریب بچی در په در خاورې په سر ګرځي بی او ام ای کړی دي کلرکی ورته نه ملوي
بیا دې بین لګولې دی په نوکرو او خفیه طور دې آرډر کړی دی چې لیسټونه جوړ کړي چې پیپل د حق پکې نشته. یعنی پیپلې چې وي هغه ته به نوکري ملاویږي، مراعات به ملاویږي، پیپل ورکس به هم د هغه په لاس تقسیمیږي، او چې کوم دا به خپل نه وي د هغې کور راغی. کوم ملک چې د ذاتیاتو دا عالمي داغه ملک انجام بڅي، داغه قوم انجام بڅي. دا خود حکومت د سطح خبره درته زکوم، زمونږ لاندې خلق وګوره، لاندې بیګا شب قدر شپوا بیګاوه کا بل شپوا خبر نه دا ډزې ویسه هلکه ولې ډزې کولی وایي جی شب قدر دی په تورې بلا مات شي. نو شب قدر کې ډزې کې شب قدر خو هغه شپه ده چې 2 رکعاته نفل پکې د 2000 رکعاتو عمره ثواب دی. شب قدر خو هغه شپه ده. انا انزلناه فی لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر شپه خو دې ته په دغه شپه باندې زمونږ د کال حساب فایل شي، نوی رجسٹر شروع کی. زمونږ نن نه نوی رجسٹر شروع شو، نو زمونږ د نوی رجسٹر ابتدا چې دا په ډزو باندې وشي، په شروع باندې وشي. تاسو خیال را نو عرض میں دا دے چې ملک آزاد دی او ازادي دا معنا چې د چا څه خوخه داغه بکړي څه خوخه. عزیزانو داسې ملک مونږ د خدای نه غوښتو، نه داسې ملک غواړو چې د چا څه خوخه داغه بکړي. مونږ داسې ملک د خدای نه غواړو چې ټول ملک به د خدای د قانون تابع وي، چې د چا د سترګو رب د اسلام نه خلافي او سترګې تی بوټي وباسي. مونږ داسې ملک غواړو. بل ورځ یو تانیدار راته وی چې زه لینډ ته بدل کړم. ولې لکه وی یو ډټسن مې نیولی و، کاغذونه ورسره نه و. هغه ډټسن والا د پیپل پارټۍ چیرمین و. هغه لاړو ایس پي ته یې ویلې او زه چې دیب صاحب لینډ ته ولېږلم چې تا چیرمین صاحب تنګ کړی. یعنی چې مونږ چیرمینان نه یو نو پولیس خو دې مونږ کې ګوتې وایي، او که چیرمین صاحب له څه ووایي نو تانیدار به هم پې لینډ ته ځي. په داسې ملک کې اوسېږئ ماما، خدای دې درته خیر پېښوي. مونږ یې څه کوو؟ مونږ خاصه وخت تیر کړی، خو تاسو به خپلې بازنګړې وګورئ چې در باندې به اړئ، بازنګړې به در باندې اړئ. الحمدلله کوم شی چې ما ته حق ښکاري ستاسو دوا پکار د زپه کې د بادشاہ پروام نه لرم. ما دې خبرې سره کار نشته چاله خزه بادشاہ شو چې مونږ نه کی دا غوانډې خوار دي چاله چې یولک وانډې کړې وي اوس دې ولا لا وانډه نه دا کړې، او کدی ولا وانډه وکړه ته به وګوره دا به ملائکه شي. یو سړی مولای مشیر اغسته دی، هغه وی چې ولی بلقیس باچا نه وسه. دا سلیمان علیہ السلام بلقیس نو، بلقیس باچا نه و، دا ولی نشي کېدای. یکدم تی بلقیس جوړه
په شب قدر کې زه یو کال کېدو ما د شب قدر قلا کې یو مولا په لاس به غړای تړای ما ورته وی چې یاره دا بوډا سړی او په دا لاس غړای مولیانو سره خوان نه کوي ماته دا سنت تا زغله زه خاصم کې دیو ما په قلا کې هغه د قلا امامو نو زور مم نشو کوله یو دوه ورځې پس مې ته مولانا صاحب دا د دې ګړلاس باندې غړای تړلو سنت دلیل شته ماته کفل کړي معشوم نه پوي سنت تا یوسف علی السلام چې ورونو په کوی کې غرزول او په لاس غړای ونه ټیم به معلوموله د مانځه کنه اوه مالوس پوه اړه کې مې وی چې په خر سره واوړې دي بس نور غږ مکو په لاس غړای تړلې و او دا به څوک رښتیا کوي ور سره نو عزیزانو مونږه ارس به وسره واش ارس ناروا دي ارس برواش دا زمون خلق ایمان پاتې شو د پاکستان د حکومتونو د لاس زمونږ هم دواړه جانه تباہ شو په هغه سيزونو عادت کړو چې مونږه د حق وینا کولو قابل پاتې نشو حق همیشه په اوږي خېټه ویلې کیږي په مړه خېټه حق نه ویلې کیږي الله دې امان راکړي نو عرض میں داو عزیزانو چې الحمد کې الف لام میم په لام الف لام په جندل دا هغه ہتھیار دی چې په میدان جنگ کې ته په دشمن والے شي اوس علما وایي چې لفظ د حمد دا ولی خاص کړو الله د ځان د پاره نو عزیزانو خبره دادا چې حمد هغه لفظ دی په عربي ژبه کې چې د چا د صفت کولو د پاره د دینه اوچت لفظ بل نشتا په عربي تمام دنیا کې چې وګرځي نو د لفظ حمد نه اوچت لفظ چې دی هغه د چا د تعریف د پاره ببل پیدا نه کوي نو ارکل چې لفظ حمد د دین اوچت لفظ بل نشتا نو په لفظ حمد سره چې د چا تعریف کیږي دا غي نه اوچت ذاتم په د کائنات کې بل څوک نشته کتا سو خیالو کوي د دې په ضمن کې مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ لکھلی دی چې ہمیشہ د پارا نگاہ د عشق چې ده ا د حسن طرف ته ځي چرته چې حسن وینو هغه ځای باندې نگاہ د عشق پریوزي چرته چې حسن نہیں الته نگاہ د عشق نه پریوزي نو دا هغه الفاظ دي چې جہاں حسن موجود ہو تو نگاہ عشق کیوں نہ ہو چې حسن وینو نگاہ د عشق به هغه طرف ته ولید نو عزیزانو لفظ د حمد چې د همیشه د پاره د ډېر اوچت حسن تعریف پکې
او دا الله نه اوچت حسن په دې کائنات کې د بل چا نشي کې. قرآن کې راځي صبغة الله ومن احسن من الله صبغه. دا الله نه زیات خسته چې دی هغه په دې کائنات کې بل څوک. د دې وجنا الحمد چې وایي نو هغه سره تصور دا کوي چې خدایا په دې لفظ د حمد سره زستا تعریف زکه کوما چې په ټول عالم کې تا نه اوچت حسین او تا نه اوچت جمیل بل څوک نشته. دا الله خپل شؤون دي. یو شان جمال دی او یو شان جلال دی. د جمال شان بیا داسې دی چې هغه په دې ټول کائنات کې تقسیم دی. هر خسته شی چې ته وګورې نو په دغه خسته شي کې د الله د جمال رنگ دی. که انسان خسته وګورې نو د ده په دې حسن کې هم د جمال رنگ دی. که په دې کائنات کې هر شی خسته وګورې نو دا خستوالی چې دی د هغه د جمال رنگ دی. مولانا روم یو دو شعر دي هغه وی حسن خیش از روی خوبان آشکارا کر دی. اے اللہ دا خپل حسن دی د معشوقو په مخ کې ښکارا کړی دی. حسن ستا دی او ایخه دی بیا د معشوقو په مخ کې. حسن خیش از روی خوبان آشکارا کر دی. باز بچشم عاشقان خود را تماشا کر دی. او بیا دې د عاشقانو په سترګو د ځان نه تماشا جوړه کړي. د هر محبوب مخ ته چې ګورې نو د هغه په دې مخ کې دا حسن چې دی دا د الله جل چې دا د په دې مخ کې ایښی دی او بیا د عاشقانو په سترګو د ځان نه تماشا جوړه کړه. بیا وایي چې پرتو حسنت نہ گنجت در زمین و یا آسمان. اے اللہ یو طرف تا خستا حسن پزمک و اسمانونو کی نہ زئی در حریم سینہ حیرانم کے چونجا کر دئی. اریان دائم چې د عاشق په دومره غوندي سینه کې د څنګه راځي کړي. نو عزیزانو دا د الله جمالانه رنگ دی چې هر حسن ته چې ګوري دې کې د الله د حسن رنگ ښکاري. یو دی د الله جلالانه رنگ، جلال قهر و غضب اللہ دے امتساتی. نو اللہ جل مجدہ یو د جلال رنگ دے
هغه د قهر او د غضب رنگ دی. عزیزانو د قهر رنگ بیا داسې دی چې بنی آدم خو پرېږده، خود دا جهنم دی، دا به هم په خپل قهر کې نیولې او جهنم به په قیامت کې چغې وایي چې خدای تباه شم، هلاک شم، اوس وځېدم. دا د جلال رنگ. بل رنگ د بے پروايي دی. بے پروا دا مانا چاربها او کربها او پدمها دنیا به جهنم کې پرتای او چغې به وای درخواست به وکي ورته. علما لیکي چې په دغه ورځ به د الله د جلال رنگ وي، د جلال بادشاہي به په دغه ورځ به داسې په قهر وي چې نه به وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا داسې په قهر شي. نو دنیا به درخواست وکړي چې تباه شو، آواز به ورته وشي قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، رک شئ ننوځئ جهنم ته، خبرې مه کوئ. هغه ورځې لاړې چې ستاسو په درخواست به غور کې خبره خلاصه. بیا به د جلال رنگ وي. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. په دې جهنم به سرم کې خوې شي چې تپش بار نوځي چې دا جهنميان پکې خه خورین شي. دا جلالانه رنگ. نو عزیزانو عرض داو چې یو د جمال رنگ دی. د جمال رنگ به څنګه وي؟ د جمال رنگ بداسي تاسو دا منځونه کوئ، ستاسو د 80 کال عمر منځونه چې را جمع کی نو د یو میاشتې خواري ته نه جوړیږي، ځکه 4 ورځ په دې منځ یو غنټه نه لګي، 15 واړو منځونو یو غنټه ټایم نه لګي. نو د 80 کال منځونو ټایمونه چې را جمع کی یو میاشتې نه جوړیږي، یو میاشت. نو پاتیا کاله کې د یوې میاشتې په خوارای په بدل کې با الله چې تعالی کم انعام درکې هغه انعام بچي. یو کمره به د ملغلری وی، یو کمره او داغه کمرې پلنواله بشپېته ملي. د ملغلری به یو کوټه جوړي، کمره کوټه ته وای. اوس خو به کمرې تاسو ډېرې پیژندنی، ځکه چې هر خلک کمرو والا شي، ډایننګ هال او سلیپینګ هال. ساره ته یو سړی وی کور مې جوړ کړی و، اته کمرې دي پکې څه ډایننګ هالونه دي. ما وی چل کړه ډایننګ هال څه ته وای؟ تم په ډایننګ هال پوه شو. نوس بم ډایننګ هالونه پیجندلی لاړ وای زاغان کې ناست په سر د سروي تو دیان ته لاندې د ځان ویرونا کوي. زاغان کې ناست په سر د سروي تو دیان ته لاندې د ځان ویرونا کوي. رزیلان پاسی عبدالعظیم پا شریفانو اعتراض نہ کوي. نن د دنیا رزلا پا سر د سروے ناس، رزلا د زمانے پا سر د سروے ناس. زاغان کے ناست پا سر د سروے
توتیان تے لاندے دزان ویرونا کوي رزیلان پاسی عبدالعظیم پا شریفانو اعتراض نہ کوي. اگا خلق چې کم دین سره وابسته خلق دی، اسلام سره وابسته خلق دی، اگا نن دنیا ته سپک ښکاري او رزله د زمانه چي دي آپ سر د سر وینا. تاسو چې کم ملک اوسېږئ په دې ملک تماشې کوئ، رزیلان په کم ځای کې ناستي او شریفان په کم ځای کې ناست. نن هغه سړی شریف نه دی چې د چا ښځې سپینه بورکه په سر کړي. هغه سړی شریف نه دی چې کم سړی جماعت کې ناست دی. هغه سړی ته شریف نه وایي چې چا بستره په اوږه کړي او د خدای د دین خدمت ته روان. نن شریف هغه سړی دی چې چا بربنډې ښځې ځان سره کینولي او د صدر چکرې کې وایي. نن شریفان داخل ستاسو د ملک بیړه تباہ کیږي لګیا دی. او بدبخت قومه بل ورځ اخبار کیو لال شاباس قلندر یو زیارت ته په کراچۍ کې زمونږ د ملک وزیر اعظم 6 کروڑ روپے ورته منظور کړي چې دا زیارت لګلوي کړي. او دې ته دومره سوګیر چاپیر ته ناشتي دومره ورته نشي ویلې چې د زیارت لویول په اسلام کې شته، قبر جوړول په اسلام کې شته، گنبتونه جوړول په قبرونو باندې په اسلام کې شته. دا ورته څوک نه وایي. یو لوټ لګېدلې دی د ملک په خزانه باندې، زور غریب لورځي، د بجلی بلونه زیات کړ، د سوی ګیس بل زیات کړ، زور به غریب لورځي او ډیر خدای دا غریب دې سره سم کار کی بل می زیات راغله. الحمدلله ډیر ښه کار تاسو کړی. 6 کروڑ روپے په زیارتونو لګول. د زیارت څه کار دی؟ زیارت خود 2 غزه ځای او لاندې ورته یا به په جنت شوي او یا به په دوزخ شوي. کته پاس قبر د سرو زرو په جوړ کې اولاد دې مړې په عذاب کې نو سر زر هغه ته څه فائدہ رسي؟ رسي ورته ته پاس په د سرو زرو مولی ودروا او د لاندې د اور په مولی ناشتي ها نو تاغه د سر مولی دته څه فائدہ رسولې؟ زیارت خو کني کو نیکی کړی وی لاندې به خدای ورته قبر د جنت باغچه جوړه کړی نو پاس داغه د 6 لک روپو توسیع ته څه ضرورت؟ په دې 6 کروڑ روپے باندې باندې ملک کی چرته کارخانه جوړه کړي په دې 6 کروڑ روپے باندې 6 کروڑ خلکو خېټه ډکې دي. تلال شاباس قلندر 6 کروڑ روپو زیارت توسیع ته څه ضرورت ده؟ عزیزانو خدای پاک بار اور در باندې ان شاء الله نوې عذاب نازلای او مزه بکوای چې بل در تراشی د درې مړو مر جړا به ورته کې که سبزی والا ته ودرېږي د درې مړو مر جړا به ورته کې که غوخي والا ته ودرېږي ار اورز الله د دې قوم پسینه نشتره نه نباس ار اورز سرمایدار خو ناستیا خود بادشاہ خزی دی
د بادشاہ ښځې ته چا ویلې خلک د لوږې مړه شو ویل ولې دا بازارونه ډک نه دي د وریجو غوړو نه دا دي خوري که نه خو د بادشاہ ښځې ته دا پته نه وه چې دا وریجې غوړي په پیسو میلاوي او د بادشاہ ښځې دي چرته غریبان به ما کاته د پیپل پاټی بیج به لګولی او دلته نیغه کې به کېده زه ګډې زوی اوس ما پسې رامنډې وای تاسو خیال راغی چا به څه لګولي چا به څه دا غریب دي خدای دې دوی په خړ سیلاب یوسي دا ټول ګن په دوی کې ټول ګن دوی کې سرمایدارو مونږه سپیو دا سرمایدارو 240 کاله مونږ ګټ کړو د بیزو غوندې او مونږ کې سړیتوب نه راځي زه چې په کومه علاقه کې اوسېږم او زه مزدوري کوم چابړی مې لګولی دی ګاډی مې لګولی دی دکان مې کړی دی مزدوری کوم روټۍ به ګټم کور دې د میردین جومات شه کار دې څه دی چې ته د خان مخې ته ګډېږي کار دې څه دی خو مزدوري کوه که وای په ایمان دا خانان او نوابان به یو وخت روټۍ ستا بچو له ورکړي یو وخت روټۍ نو تا ولې د بیزوګي بچی ځان نه جوړ کړی دی او د خانانو او د نوابانو مخې ته ګډېږي نو دا غریبانو سره خدای چې څه کوي ډېر ښه که بل په 1100 راشي پرون راته چا وی 1100 بل مال الحمدلله دا خو لا کم دی چې لږ زیات درباندې دې سینه باندې مې نه غواړم مال په دې ځای د کم بیج لګولی و ورشه هغې پسې ګرځه ما تا ته نه ویلي چې مزدوري کوه خپله روزګار کوه خپله ګډېږه مه د لاټوري غوندې نو عرضیدانو عرض داو چې مونږ نه بني اسرائیل جوړ شو هره ورځ نوی نشتر زمونږ په سینه نه نوځي هغه زخم هم لا جوړ نه چې سبا را کې بل جوړ شي هغه هم جوړ نه چې بل سبا را کې بل جوړ شي بل هم جوړ نه چې بل سبا را کې بل جوړ شي 48 وزیران په مرکز کې واغسته 48 ملک ته وګوره د دې ریاست ته دومره غوندې خو پاکستان دی او 48 پکې وزیران چې مشیرانو سره را جوړ کې او یاتي جوړي بس خو چې کم منبر وي چې زه ګوګشتو आवाज کوم وای راشه چې څه غواړي هغه والا خو چې څه ونه او په یو وزیر او یو مشیر باندې 3 لک روپۍ میاشت خرج کړي نو تانه به وباسي کوټاګای کې به اوسېږم ټیکس به در باندې ولګي ټیکس دفتر ته به ورشي چې زما خدای یو کور دی وای نه دا د 400 روپو میاشت قابل دی دا قابل د ټیکس دی بیا وه ټوپونه کنه